نو په جرګه کې موږ دا خبره وکړه چې راک هسپتال د روجي پورې فنکشن نشو یعنی کولاو نشلو نو بیا به روانه درنه چې کوم د یا احتجاج چې کوم دی دا به زموږ د ام پی اس په حجره کې او تاسو لري پته وي د هسپتال د تیرو 2 میاشتو باندې د هسپتال ته یو د بیزو تحصیل دی یو د سابو تحصیل دی یو ته د انبار تحصیل دی بل ته د ناوګي خلک هم د هسپتال ته راځي د هسپتال بند نو د دې حلقې چې کوم ام پی د اصرار سره بغدا خبره کړې و چې 10 کروڑ روپے ته موږ ورکړل خو هغه اعلان تش دروغ هغه من هیڅ قسمه کار ونه شو د سره پیسې شته صوبې حکومت سره د جلسو لپاره اوسشتره خپل عیاشین چې کې د غیر پرشته اوسه خو د هسپتال د لپاره اوسه د کړپې د روډ د لپاره د محمد ګړ هسپتال د لپاره اوسه به دی وزمک سفر نشته اوس دې ځکه موږ سره ضلع د نږدې د باجوړ ضلع د پغه کم دا ټایپ هسپتال هغه په کې کولاو دلته علاج کیږي زما په مومندو کې ولني کیږي بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نوم د رب ذوالجلال چې واحد او یکتا دی ګرانو کتونکو دا وخت موجود دی مازل محمد تحصیل صافی د محمد ګټ هسپتال مخې ته موجود دي نن زمنګ ملک صاحب چې کوم دی هغه یو جرګه را بللې و چې په دې کې د ټول سیاسي ګوندونو مشرانو ملک صاحب د ټول نمخ کې تاسو پروګرام کې هر کله وایو مهرباني شکریا عزتمن شه ډیره مهرباني نن په کومه موضوع باندې یعنی دا مشران را غونډ شو دلته د جرګې د فاره دلته خو تاسو کته شي د کم زمنګ شاته چې د محمد ګټ هسپتال له تیرو 2 میاشتو نه باندې د تنخواګای نه ملوي کدي باندې منګه وختن فوختن احتجاجونه وکړه د ویډیو پیغام په ذریعہ باندې چې د ام پی ته ایمنه ته د خپل आवाज ورسولو خو په هغه باندې 1% د اکشن وانه خسلو نو به منګه پرون بل ورځ منګه جرګه وغوښتله په هغه جرګه کې تاسو اوس کتل شي هغه جرګه وشول په دغه کې د ام پی نمائندګي مو د مسلم لیگ نوم د نون نمائندګي پکې وا نور کې بلاشه مشرانو هغه کې ټول د دې خبره باندې د افسوس اظهار وکړو چې بده نن دور کې هسپتال ولې بنديږي او تاسو لري پته وي د هسپتال د تیرو 2 میاشتو باندې د هسپتال ته یو د بیزو تحصیل دی یو د سابو تحصیل دی یو ته د انبار تحصیل دی بل ته د ناوګي خلک هم د هسپتال ته راځي د هسپتال بند نو د ټول علاقې د دینه متاثر شوی دي د ډېر غریب خلک اوسېږي او دلته علاج نه کیږي دلته ام پی ام راغلی او د دې حلقې چې کوم ام پی د اصرار سره بغدا خبره کړې و چې 10 کروڑ روپے ته موږ ورکړل خو هغه اعلان تش دروغ هغه من هیڅ قسمه کار ونه شو موږ دا خبره دی قوم ته کوم چې قومه زه د خپل قوم ته ځوانان ته ما چې تاسو څنګه خلکو ته ووټ ورکړی دي چې هغه په نن دور کې تاسو هسپتال بنديږي تاسو به د کړپې روډ نه جوړیږي تاسو به امن نه تاسو به بجلی نه تاسو به سکول نه تاسو به لار نه نو دا وټ تاسو چاله ورکړی دي دا څنګه پیسې تاسو کوي د قوم ته ما چې د خدای لپاره رويک شي چې څوک د تقابل ښکاری خخکاری د پټای نه بلاتر د نظرین بلاتر د جنډې نه بلاتر خلکو ته وټ ورکړي د قوم خدمت وکي ملک صاحب کمنګ وګورو په پورا تحصیل صافی کې ډېر داسې کیسونه راځي تاسو بلیدلې می نو هغه چې کم دی داسې کیس راشي چې هغه ډېر خطرناکي کاغه منګ وګورو په غرونو کې چې کم بلاسټینګ کیږي یا د دین نور علاوه کم کیسونه راځي نو هغه منګ وړو با جوړ ته به پیښور ته په دې محمد ګړ هسپتال چې کم دی په دې باندې ډېره زیاته خرچه شوې ده د دې په بلډینګ باندې خرچه شوې ده ولی بند څه وجه ده چې دا بند دی وجه خو دغه ده چې دته فند نشته د صوبایي حکومت سره پیسې نشته چې ته پیسې ورکي دیو سره پیسې شته صوبایي حکومت سره د جلسو لپاره اوسشتره خپل عیاشین چې کې د غیر پرشته اوسه خو د هسپتال لپاره اوسه د کړپې د روډ لپاره د محمد ګړ هسپتال لپاره اوسه به دی وزمک سفر نشته اوس دې ځکه موږ سره ضلع د نږدې د باجوړ ضلع د پغه کم دا ټایپ هسپتال دی هغه په کې کولاو دلته علاج کیږي زما په مومندو کې ولني کیږي خبرم دغه ځل راځي چې دا درې لکه دوا یو ایمنه دي دوا ام پی اس دا د مومند عوام منتخب کړي دي دا سره لپاره منتخب کړي دي دا د قوم مشران دي کزه د هر پارټي سره ما تعلقي کستا د هر پارټي سره تعلقي دغه د قوم مشران دي خدای مشران چې کوم دي د قوم ته صحیح نظر نه کوي په صحیح د قوم ترجمانی نه کوي او قوم چې په کوم اعتماد کړي دي هغه اعتماد ته دیو بار نقصان رسي په نن دور کې چې دا د یعنی خلک سپومې ته وختل خلک اسمان ته وختل د محمد ګټ هسپتال باندې زنده مثال تاسو کېدل هسپتال باندې او وجه دغه د فند شته او بار اعلانات کوي چې موږ فند ورکو موږ به نن فند ورکو دې کې د درې میاشتو شو هسپتال باندې یو روپۍ د هسپتال ترانه او د هسپتال مکمل توګه مانی بند شوی د سټاف ډاکټران چې کوم دی هغه دتلی دي ها دا کومه جرګه چې وشو نو فائنل فیصله دی وسو وکړه نو په جرګه کې موږ دا خبره وکړه چې راک هسپتال د روجي پورې فنکشن نشو یعنی کولاو نشلو نو بیا به روانه درنه چې کوم دی یا احتجاج چې کوم دی دا زموږ د ام پی اس په حجره کې دا تزکه کوج د حجره دغه اوس عوامي حجره ده دغه د ام پی حجره د عوامي حجره ده عوامي نماینده ده دلته خو هغه کار نه کوي نو دا احتجاج د سړک په ځمانه به منګه د ام پی حجره ته وروړو الته به ته به منګه احتجاج کوو ډیره زیاته مننه